ډیر ناکار دشمن و د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګستاخۍ نه تنگ راغی کنه د بد رد ویلو نه نبی علیه السلام تنگ راغی نو صحابه کرامو ته فرمایل وی دی خو چې کم ځای اولید نو دی قتل کړي دا سمامه قتل کړي د ما ته ډیر تکلیف راکو نو د دې غزانه چې کله صحابه کرام واپس راتلو نو دا سمامه په لار باندې روانو مکه مکرمه ته ته د خپل علاقې نه روانو مکه مکرمه ته ته نو صحابه کرام چې او فی جند چې دا خو هغه سمامه ده چې کم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کنزلی کوي کم چې د نبی علیه السلام سخت دشمن دی کم چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی قتل کوي راشه یوازې روان دی چې گرفتار کو نو صحابه کرام چې د غزانه واپس راتلو نو د پلار باندې گرفتار کو چې گرفتار کو د غزانه چې راورسېدل نو دیم د ځان سره راوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی دی الله پاک پیغمبره د یمامه قبیله چې کم سردار او سمامه هغه ته چې کنزل ډیری کوي اته چې په بدو باندې ډیر یادي د الله پاک پیغمبر ژوندې خمونیول دی مراوستو وستا مرزي چې تور سره سکه هغه ور سره وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله چې تاسو مامای او ز سو مامای ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله د مسجد نبوي په دستان پورې اوتاړه په دستان پورې اوتاړه نو صحابه کرام د پستان پورې اوتاړو شپږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سار منزل چراوته د پستان پورې تړلې شه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل کیف حالک یا سمامه سمامه څه حالت دی شپه په خیر وته څنګه چل دی او څنګه مسلمانې کی کنا نو دې سمامه ورته اویل ویو خبر زما واورا کو چرته قتل کایمه نو قتل میکا کو وجن مینو سمکا ومه وجنا قتل میکا زما مولی سره نه ما د یمامه قبیله سردار يم ډیر غټ نوم دی را باندې کیږي خلک به وی چې د یمامه قبیله سردار وجه معمولی سره نه زما په مرګ دلی نوم کیږي نو کو وجن مینو او می وجنا نوم بدی اوشي او دغه خبره دادا کو چرته فدیه غواړي نو راته او سمره فدیه دی پکار د چاغه در لراولېګم دروه قبیله سردار يم دی پیسې بل درکو کو فدیه غواړي او درېم خبره دادا چې کو آزادۍ می او احسان را باندې کوي نو ته به ویني چې زه بیا د احسان بدله څنګه ورکوم ستا ډیر شکر گزار یم ستا ټول عمر احسان من یم او د دې احسان بدله بدر لډیره غټه درکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې فرمایل مخ کې تلاړ غلې د سار مونږ وکړو بس صحابه کرام خوار شو ورسته رسوله صحابه کرام په مسجد نبوي کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کوم اعمال کوي دی ورته ګوري هغه چې د نبی علیہ السلام کم ادب کوي کم احترام کوي کم عزت کوي د هر څه په خپل سترګو باندې ګوري دویم شپه رااله شپه تېره شوه په دویم شپه باندې چې د سار مانځله نبی علیه الصلاة والسلام راته بیا ترېنه تپوس کوي کیف حالک یا سمامه سمامه حالت کې څه دی څنګه څه وایي ده ورته وایي هغه درې خبرې دي اکه درې خبرې دي کو قتل کوي مې نو ډېر غټ نوم دی را باندې کېږي د لوی قبیلې سردار به قتل کړي خلک به دې ډېر په لوی نوم سره یاد کړي او کو فدیه غواړي نو وایي چې خپل قوم ته سوال جواب وکړه چې څومره پیسې غواړي چې هغه درله راوړي او کو ازادۍ مې نو احسان برابانې وکړي ته به وګورې زه د احسان بدله بیا څنګه ورکوم نبی علیہ السلام ورته بیا غوږ ونکو دا نبی علیہ السلام اخلاق مبارک کو زه ته نو موږ ورته څومره بدې ردې ویلې وي ها یو پلته دې راته کنزل کولو بدې ردې دې راته ویلې و زما په غریب کې بیا داسې نیغې نیغې خبرې کوي بیا نیغې نیغې خبرې کوي نبی علیہ السلام ورته هېڅ ونه ویل لاړ بیا د سحر لمونځ وکړو صحابه کرام خپل اعمال وکړو خو سمامه ګوري ښه دا 3 ورځې او دا 2 ورځې چې تېرې شي دا دی ګوري نبی علیہ السلام تم ګوري صحابه کرام تم ګوري چې څنګه اعمال کېږي څه طریقه ده په درېمه شپه باندې چې نبی علیہ السلام د سار مانځله راوته کنه نو بیا یې ترېنه تپوس کوي وایي کیف حالک یا سمامه سمامه حالت دې څه دی څه وایي وایي هغه 3 خبرې دي اکه 3 خبرې دي کو ازادۍ مې نو لوی نوم دې را باندې کېږي او کو چرته فدیه غواړي نو ووایي چې څومره فدیه دې پکار ده چې هغه درله درکړم او کو ازادۍ مې احسان برابانې وکړې دې ډېر احسان بدله به ډېره غټه درکړم
صحابه کرام په انتظار چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو مخکم د مرګ حکم کړو چې کم ځای خو اولید د قتل کوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته 3 ورځې مهلت ورکو ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا و چې هغه به 3 ورځې مهلت ورکاو په یو کار کې مشوره ورکول چې 3 ورځې پکې ته سوچ وکړه فکر وکړه په هر کار کې نبی اسلام 3 فیری ورکولې نو 3 ځله مهلت ورته هم ورکو مخکې د قتل حکم نبی اسلام کړو صحابه کرام په دې انتظار او جوس په نبی اسلام فرمایي چې اخوای بوزه شرطینو وخی قتل کوي دې نه سميږي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه منځ وکړو کنه نو سمامه ته متوجه شو وقد عفوت عنك يا سمامه اے سمامه ما ته معاف کړې صحابه کرام ته فرمایي دې پرانه چې ځان خپل کړی تا پرې دا چې دې زی دې ما معاف کو پرې دا وای صحابه کرام حیران شو 3 ورځې مهلت هم ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دتا مخکې د قتل حکم کړو او اوس نبی اسلام فرمایي چې پرې دا وای چې سمامه څنګه فری خو کنه دی روان شو روان دی اخوا یو د مدینه منورې نه بهر یو صحرا واغې تلا چې هغه ته ورسېد غسل وکړ چې غسل وکړ سګوري چې بیا را روان دی بیا مسجد نبوي ته را روان دی نبی علیہ السلام ورته فرمایله ته بیا واپس رالی ته مونږ پرې نه خو دې ځکه نه دا الله پاک پیغمبر دازل چې واپس رااله مکنه ما ته کلمه وایي دې راغله ما زه دې راغلم چې ما ته کلمه وایا دا لاس مبارک تی راکا د نبی اسلام په لاس کې خپل لاس کې خو کلمه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا ورته ویل دا الله پاک پیغمبره ما ته پکړو کې بدترین کله ناخوخه کله چې هغه مدینه منوره وستا د وجه زما د مدینه بده شوله ستا د وجه زما د مدینه بده شو دومره مې د دینه نفرتو او ما ته بدترین مخونو کې ستا مخو زما ستا د مخ نه ډیر زیات نفرتو دا الله پاک پیغمبر وورا قسم په الله چې په مخ د زما کراته خوخ کله وست دغه مدینه منوره ده او په مخونو کې راته خوخ مخ چې د الله پاک پیغمبر غستا د مخ مبارک ته ما دا 3 ورځې اولیدل تاسو په ستر پوری تړلې ما خدا 3 ورځې ما کتل چې تا او استاد صحابه کرام اعمال څنګه دي نو خو سلیدري نو خو د اسلام نه خبرو دا خو ما هر څه په دې جماعت کې بخپل سترګو ولیدل هغه د نبی رسول الله والسلام د اخلاقونو متاثر شو دا الله پاک پیغمبر ما درته کنزل کړی دي ما په بد نوم یاد کړی کومه ته تمه لو شوی ما ستا مرګ خپل فخر محسوس او ما خپل فخر غاڼو خدای الله پاک پیغمبر ستا د سر دشمنو ما تا ته می کنزل کړیو 3 ورځې راته تا د اسلام پیش کو ماته نه انکار وکړو بیا دې معاف کړم چې زکورته ځه بیا دې معاف کړم چې کورته ځه د الله پاک پیغمبر داسې اخلاق صرف د الله د پیغمبر کې دي چې د بل چا نشي کېدی دغه یو مسله دا معلومه شو چې کله انسان مسلمانېږي اسلام راوړي د هغې نه اول غسل کول داسې دي مستحب طریقه دی او جن دیم لاړ اخوا صحرا ته سيو کو غسل وکړو بهرحال دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق مبارکو دا اخلاق د نبی اسلام د یو مسلمان سره نه وګوره دا سمامه په دې ټیم کې مسلمان نو دا کافر وو سعام کافرم نو د نبی علیہ السلام بدترین دشمن وو هغه دشمنو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به کنځلې کولې نبی علیہ السلام په بدو خبرو یادو هغه دشمن چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه نبی علیہ السلام په وسم برده وسپیم برده خو نبی علیہ السلام ورته بیا ویزه ما معاف کړی نن دا اخلاق د کافر سره پرې دا موږ د خپل مسلمان سره نشو کولای هغه مسلمان پرې دا په کور کې د خپل رور سره نشو کولای رور چې رور ته خبره کوي ته و چې په مخ د ځمکه چرته بدترین دشمن د دارور دی دا څه ده کنه دا پکور کې چې رور ته خبره کوي کنه دا سي ناکاره خبره ورته کوي چې ته په مخ د ځمکه د دنه علاوه بل دشمن څوک نشته د چرته غټ دشمنی دا دی چې تاسو یو کې دا خو سکرونه دي دا خو د یو مور او پلار نه فایده دي او دې خبرو ته وګوره ته به چې درته دا د یو بل د وینو تګي دي دا موږ په اخلاقو کې دای حد ته رسیدلیو اخلاقو کې دای حد ته رسیدلیو
بیا د گاونډي سره خبرې کول د سړي نه تپوس وکړي نو هغه به ته د ګاونډي په بدو باندې نه مړېږي. دا ولې څه وجه ده؟ دا ټوله وجه دا چې موږ د اسلام نه ناخبر یو. موږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق مبارکه او فتح نشته ده. تاسو هغه مشهور واقعه د نبی علیه الصلاۃ والسلام اوریدلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د غزا نه را روانو، غرمه ټیم شو، صحابه کرام ستړي دي، نبی علیه الصلاۃ والسلام هم ستړي شو. صحابه کرام ته فرمایل زه لکه آرام وکړئ چې لږ دمه شو دا غرمه لږ کم شي بیا بزو. ټول صحابه کرام داسې ځای په ځای بوټي او سورو ته لاړه، یو ځای ودې شو بل ځای ودې شو ځای په ځای باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم داسې د کیکر یو بوټی و، هغې ته یې دا توره ور واچوله او د هغې د لاندې سم لاستو سترګې ورلې وده شو. په دې کې یو کافر و چې وایي کتل چې د مسلمانانو پیغمبر د یو ونې د لاندې وده دی، سر ته یې توره پرته ده او څوک شته دی هم نه یې خواته، وایي راشه دا خو د ټولو نه ښه موکه ده، دا خو غټه موکه ده. راغې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه توره یې راواغسته داسې او د تیکې نه یې راویسته. چې د تیکې نه راویسته د نبی علیه السلام سترګې وغړېدې. چې سترګې وغړېدې دا کافر ورته وایي من یمنعک مني، من یمنعک مني، زمانه به دې څوک بچ کوي؟ وس تا به اوس زمانه څوک بچ کوي؟ خوا ته خو دې څوک شته نه چې اواز ورته وکړي، تش لاس او توره زما په لاس کې ده، من یمنعک مني، اوس به دې زمانه څوک بچ کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الله، څوک مې درنه بچ کی؟ الله. چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله، هغه رفیراغه تورې دلاس ورته وشو، تورې دلاس نه ورته وشو. نبی علیہ السلام تورې تلاس کو، چې تورې تلاس کو کنه نو کافر ته من یمنعک مني، اوس په تا زمانه څوک بچ کی؟ زه درنه الله بچ کړم، خو تا به اوس زمانه څوک بچ کی؟ کافر ورته وویل وستوره ستا په لاس کې د چې څه فیصله دی وکړه هغه زما فیصله ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل زما معاف کړې، زما معاف کړې، زه درته هېڅ هم نه ما معاف کړې. چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته څنګه وفرمایل ما معاف کړې؟ هغه وایي د الله پاک پیغمبره کلمه راته ووایه، کلمه راته ووایه، زه مسلمانېږم، ما خو په تا باندې د قتل اراده کړې وه، توره مې رسپلې وه، ما خو نه پرېښودلې، خو توره چې ستا لاس نه درله نو ته ما ته وایي ما معاف کړې. د مسلمانانو زیات تعداد چې وګوري په هغې زمانه کې هغه د نبي علیه السلام د اخلاقو نه متاثره شوي دي، مسلمانان شوي دي. هغې به چې د یو مسلمان کردار ته وکتل، د هغه اخلاقو ته به یې وکتل، د هغه اعمالو ته به یې وکتل، هغه به په دې شور شو، په دې به د هغه دماغ خلاص شو چې دا رښتینی دین دی، اسلام رښتینی دین دی. وګوره څنګه خلک جوړ کړی دی، په ایمان یې ووایي. داسې به یو کافر وي چې موږ ځان سره وساتو، هغه زموږ نه متاثره شي، ایمان راوړي. هغه چې د مسلمانانو ملکونو ته راشي که نه او واپس لاړ شي نو هغه په خپل کفر شکر وباسي. ولې؟ الله دې نه کې که چېرته یو کافر داسې وشي، جومات ته خو یې راتله منه دي، خو که یو کافر د جومات ته راغی واپس ورته چپلې به دې چا وړي. دغه حالت دی نو، دوکه ده، پراډ دی. وجه دا ده چې موږ مسلمانان د پیسو بالکل لاندې کاڼه کړي، اخلاق رانه ختم کړي، حلال او حرام رانه ختم کړي. دا صرف او صرف مقصد زمونږ دا دی چې مونږ لږه زیاته کړې پیسې، پای کې مونږ بد اخلاقي ورور د ورور سره ولې نه لګي. څه وجه ده؟ دا خو د یو مور پیدا دي، په یو رحم کې دواړو لتې والي، په یو ګېډه کې دواړو لتې والي دي، د یو مور نه پیدا دي، په یو غېږه کې کلار شوي دي، په یو پینډه ډوډۍ خوړلې ده. اوس دا ورور ولې د ورور دشمن دی؟ ولې د هغه د وینو تږی دی؟ څه وجه ده؟ دغه یو له 100 روپو دپاره، د دغې لږو پیسو دپاره تا ډېرې اخیستې دي او ما له دې لږې راکړي دي، ما ډېرې ګټلې دي او تا نه دي ګټلې. رور د رور صرف په پیسو دشمن دی، په جایداد دشمن دی. دا خبرې دې لري که منځ کې هېڅ هم نشته دی. دا موږ د مال محبت دې حد ته ورسولو، د مال حرص دې حد ته ورسولو چې رور یې د رور دشمن کو. رونو دنیا ځان سره وړلی نشي. حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې یو انسان مړ شي ته د سره د قبره پورې 3 څیزونه ځي، د قبره پورې د سره 3 څیزونه ځي.
دو سیزونه ته واپس کیږي او یو سیز د سره ځي. درې سیزونه د سره د قبره پورې کم ځي. یو د سره د عمل ځي، دویم د سره د مال ځي، دریم د سره د رشتہ دار ځي. جنازه غستی خپل خپلوان په شاته روان دي د قبره پورې ور سره ځي. مال ور سره ما غسته مال څه شه دی د چې په کم کټ کې پروت دا کم کمبل په خور شه دغه مال لیکنه. نو حدیث مبارک کې راځي وې د عدوت نه واپس کیږي. کم ته نه واپس کیږي؟ خپلوان او مال. مال تنم خلق لري کی تش باغې لټي باغې کپڑا کې باغې بیکاره کپڑا کې چې د کپن کپڑا د پای کې پلهت کې کیدی او قیمتي کمبل چې په خوري هغه ته راټول کی راوړي چې کوړه کو نه تی راوړي ا کمبل په سو په قبر کې وړي کما بلستان کما کمبل چې په خور شوی هغه ته نروچت کې واپس تی راوړي هغه بیکاره کپڑا کې دین غخت رنغخت پای کې پلهت کې کیدی مال تنم واپس راځي. خپل خپلوان ته نه واپس راځي چې څنګه په خاوري ورواړو لکه ځای چې زوی اجري ته ځول ته مېلمانه نو مال ته نه واپس شي خپل خپلوان ته نه واپس شي لا حتی د سره په یو شی چې هغه د عمل له د عمل له کو نیک عمل کړه مو سره له حتی لا کو بد عمل کړه غو سره له حتی لا هغه سره لا دغه یو سیس د چې دا دینه پری دی دغه یو سیس د چې نیک عمل له په جنت په دن نه کوي دغه یو سیس د چې بد عمل له په جهنم په دن نه کوي الګ نه پری دی. مونږ د پیسو د پاره دشمنی دي طرفګنۍ دي نالګۍ دي د یو بل سره دا سوچ مې نه دی کړی چې په دې کم مال باندې زه ضرور سره جنگيږم سار لچ مړ شم کنه دا مال پاتې سبا کېږي بیا د مال مینا او محبت دا د زړه استل پکار دي او د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه کېدل پکار دي. مونږ د الله یره ډیره کم ده ډیره یره کم ده. الله دې زموږ په زړه کې د الله یره فائدہ کی زموږ منځونه ته وګورئ کنه جمعات خوشی پروت ده اخر زمانه ده جمعاتونه خوشی پراته دي بازارونه آباد دي دکانونه آباد دي بیٹکونه آباد دي اجری آباد دي حکویران اوران پراته دي او شړ پراته دي هغه د الله کورونه او جمعاتونه دي شاج دي د مانځه په ټیم کې جمعات تراشه لشل تنه بي د دې مسجد د دیوال نه بارشه په دکان په دړه باندې د دکان په مخ کې بلستانه اسی ولاړی اسی به ولاړی خو مانځل نه راځي دا د نیمو شپو پورې ناستي یا به تاشونه کوي یا به کریم بوډي کوي یا به په نورو ناروا وسري یا به موبایلو ته ناستي ټیک ټاک او فیسبوک به کوي د شپې 1 بجه 2 بجه چې سترګې به پټي پټي شي 2 3 دقیقې خوري ورپریوزي چې ورپریوزي چې نور په ګرم شرا پاس سارمونز نشته سارمونز پاتې دي د الله نوم نه یریږي په کوم ازمکه چې ته خدای د ازمکه درته خیره کوي ظالم پاسه زه خدای الله تابعدارم په ما ولي پروتي ته خدای الله نافرمانی اواز د جمعات نه کیږي حي علی الصلاه حي علی الفلاح الصلاه خير من النوم منذ غرد د خوب نه بیان ته په دې ازمکه پروتي الله جنگ ته مونږ مټي والدي هر کار د پاره زمون زینه آباد دي خو کو شړ دي اوران دي هغه زمون جماعتونه دي په ځوانانو کې به داسې ډېر کم ځوانان چې هغه جماعت تراشو د الله د یری نه بدري وخت کې توي کی زمون د ځوانانو اوخ کې چې تويږي هغه ډرامو ته تويږي الکه ډېر غمجن ډرامه ده سړی جوړي د اوخ کې فلمونو ته تويږي ډېر خپلم دی اوخ کې ورته سړی بيږي جاړي ورته زمون د ځوانانو اوخ کې ډرامو فلمونو ته بيږي چرته د الله یری ته د ځوان اوخ کوي وایتلا راشد تهجد په ټیم کې په جمعات کې ودرېګا د خپل ګناہوں ځان تر آیات کا و جاړه الله تعالی تاسو سکوما الله دې په کوم نارواو کې ساریم الله خپل ځواني دې راکړي زما د ځواني په څه کې تیریږي الله زمونږ د ځوانانو زمونږ د خويندو زمونږ د میندو اوخ کې د الله د یری نه توي نشوي هغه فلمونو ډرامو ته تويږي جاړي ورته په داسې قوم به الله رحم کوي په داسې قوم به الله عذابونه راځي
امام سیوطی رحم الله په فرمایل وی د بچو 15 صفات دي، د ماشومانو 15 صفات دي، کو دا غټان په ځان کې پیدا کی، دا غټان د الله اولیاء دي. دا غټان چې په ځان کې پیدا کی دا د الله بیا سدي اولیاء دي. کو د ماشومانو د 15 صفات دا غټ خلق په ځان کې راوړي. یو به امام سیوطی رحم الله فرمایل وی ماشومانو ته د رزق زیاته پروا نه. دا د ماشوم صفت ته د رزق پروا، ماشوم سره دا پروا نه چې ډوډۍ به یې کنه به میلاو بشو که میلاو بنشي. امام سیوطی رحم الله فرمایل وی کو دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کی کنه نو دا د اولیاء الله صفت ده چې یو ټیم ډوډۍ خو کنه دی شکر الحمدلله، بل ټیم زما رب شته راکی بیراله. نو د ماشومان یو صفت دار چې د سره د رزق زیات پروا نه. دویم د ماشومان دا صفت ته چې کله د بیمار شي نو د ګیلی شکوي نه کوي، فریادونه چاته نه کوي چې یاره داسې ما نه ښه کېږم او خو خراب شوم او کټ کې. نو ماشومان د خپلو بیمارو شکوي او ګیلي چاته نه کوي. نو د اولیاء الله یو صفت دا دی چې دی به د خپلې بیمارۍ ګیلي مخلوق ته نه کوي. دیک غواړي نو الله ته بغو الله نه بغواړي الله دا بیماری م تا راوستې ده، الله شفا به م ته راکوي، الله بیماری م ته راوستې ده، الله صحت به م ته راکوي. الله ما ته روغ جوړ صحت د خپل عبادت لپاره را نصیب کا. دا دعا غواړه. او دریم صفت د ماشومانو دا دی چې دوی خوراک یو ځای کوي. ماشومان ته پینډه باندې کینې ډوډۍ یو ځای خوري که نه، نو که دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کی دا د اولیاء الله صفت دی چې په یو ځای ډوډۍ خوري. ځکه په یو ځای ډوډۍ کې څه شی دی؟ برکت دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله په جمع کې برکت ایښی دی. الله په جمع کې څه ایښی دی؟ نو هر کار چې په جمع کېږي په هغې کې به برکت وي. نو ډوډۍ چې په شریک خوړلی کېږي په هغې ډوډۍ کې څه وي؟ برکت وي. او څلورم دا چې ماشومانو کې دا صفت ته چې کله ویریږي نو د سترګو نه اوښکې بهیږي. ماشومان چې ویریږي نو د سترګو نه څه کېږي؟ اوښکې بهیږي. کو دا صفت په دې غټانو کې پیدا شو که نه چې دوی د الله نه ویریږي او د سترګو نه اوښکې روانې شي، دی د الله ولی دی. بیا د الله ولی دی ته وایي چې دی په خپل ګناهونه یادوي. ده ته چې کله جهنم یادېږي که د سترګو نه به اوښکې ځي. د ماشوم صفت دا دی چې دی کله یریږي دی جاړي د اوښکو نه اوښکې بهیږي، د سترګو نه اوښکې بهیږي. دا غټ خلک هم چې کله د الله نه ویرېده او د دوی د سترګو نه اوښکې روانې شي دا د الله بیا څه دی؟ ولی دی. دا او پنځم صفت دا دی په ماشومانو کې چې دوی جګړه وکړي نو روغه ډېر زر کوي. دلته جګړه وکړي او دلته کې څه بیا یو وي، دا د ماشومانو صفت دی. نو که دا صفت په غټانو کې پیدا شو چې تو میوې پکې راځي، جګړې به راځي، خو ګورې لکه زړه کې به یو بل ته سپریدونه ډایرکټ په صلح کوو، نو دا د نیکانو خلکو صفت دی. نو پای کې یو خبره دا وه چې د ماشومانو سره د رزق پروا ډېره نه. دویم چې ویریږي نو جاړي. نو خبره مې دا کوله چې د رزق وعده الله کړي په دې مال پسې ډېر مه لګئ او د الله په در کې جاړئ الله ته. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. داسې بیانات او واقعات اورېدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ، घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه داسې بیانات او واقعات برتناک ستاسو مخې راځي. کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. والسلام.